وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. راتون کے میاشت دا ذی الحجې دا او دا اهم عبادتونو سره دې میاشت تعلق دی. یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی. مسلمانان حج لذي او د حج تعلق د دغه میاشت سره دی. د دغه میاشت په 8 تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي. بعض اعمال مسنون دی، بعض واجب دی او بعض فرض دی. په 8 تاریخ د دې میاشت د راتلونکي میاشت حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه تړي، نیتو کی 2 رکعات نفلو کی، کده چاوس کیږي او نفلی طوافو کی، کنینو 2 رکعات نفلو کی، او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنګ وي د پرتوک په ځای او د کمیس په ځای باندې په ځان صادر واچي، او زنانا جامع برابر کی، سر پټ کی، د سر ویخته مخ ځان لخکاره کی، او بیا 2 رکعات نفلو کی، د احرام 2 رکعات سنت الاحرام، او داغی دا پا نپس سرون اخکارا کی او لبیک وی نیتو کی لاول. اللہ دا حج نیت کوم تیرا تاسان کے او تی قبول کے، او لبیک شروع کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماسپخین منزلہ دا گاڑو قافلے روانی شی، څوک پیاده رواني په زرګونو لکونو خلک او لبیک چغې وي، زنانم وي او نارینم وي. څوک په ګاډو کې سواره شي، مینا ته لاړ شي. مینا ټوله د خیمو ډکه ده. مینا کې بیا د ماسپخین منځو کې، د مازدیګرو کې، د ماښامو کې، د ماسخوتنو کې شپه پکې تیره کې. په هغه احرامونو او لنګونو کې د زنانو ځان له خیمې وي، د سړو ځان له خیمې وي. سحر وقتی چې منځو کې نو عرفات ته روان شي، دا د عرفې ورځې. لبیک هم وایي حاجیان او تکبیرات تشریق هم شروع شي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. پیادم په داستش سرونه ښکاري، سپینې سپینې جامې وي چې ښکاري، که زنانۍ نو هغې سپینې برقې په سر کړې وي، سپین رنگ وی او کتوری هر قسمه پسرولی شي، خو زنانه هم اکثر سپین احرامونه تړلي، او نارینم دقسې صادرون لنګونه والی، او سرتور سر او خپې بلخپې لکه د لیونو غوندې چې یو لیونی سنګ په لیونتوب حالت کې منډې وی، دقسې رواني د عاشقانه مزاج د لیونتوب په حالت کې، او د عرفې مبارک ورځې نیک عرفات ته لاړ شي. ګاډي م رواني، د دنیا ګاډي ډېر لوی رشي، او پیادم خلق روانی، د دنیا خلق روانی، څوک د گاڑو په چتونو ناستی، څوک د ډاټسنو په سرونو ناستی، او ټول د الله په ذکر کې مشغولی. د الله تسبیحات وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوک داوي سوک الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. او دا عجزه په شکل کې او د فقیره په شکل کې خلق روان دي د منان عرفات تا. یو
یو چغه دا یو هیړ دی او د هر چا په زړه کې یو درد پروت دی، یو عشق پروت دی د هر چا په زړه کې. جامه والا خدای داسې منتخب کړې ده چې دا شقی جامه ده او د لیونتوب جامه ده. لیونی سرتور سری ددم سر سرتور دی، لیونی خپې بلې خپې منډې وی دم چپله چولی دی لاندې خپې خپې بلې خپې دي. لیونی ښځه په دې نه ده چې د ما مخ سرتور دی او که د ما مخ پټ دی، دغه رنګې مخ سرتور دی، مخ ښکاره دی. او دغه رنګې دوه څادرونه د کفن چولی، یو د پرتوک په ځای باندې او یو د کمیس په ځای، او بیا د لبیک چغې وی یا الله ستا په در کې حاضر یم، لبیک خدای ستا در کې حاضر یم، اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، خدای ستا در کې حاضر ولاړ یم، خدای تعالی شریک نشتا. ان الحمد والنعمت لک والملک، خدای سول صفتونه ستا دپاره دي، بادشاہی الله ستا ده، احسانات رو ستا دی، لا شریک لک، خدای تعالی شریک نشتا. عرفات ته لاړ شي، عرفات کې دار معلم خپله خیمه دار چا خپل ځای معلومي هلته خپلو خیمو ته لاړ شي، نو حاجیان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز. بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي، د ماسپښین مونځ. څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپښین په وخت کې. او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپښین مونځ وکړي. ماسپښین نه پس وقوف شروع شي. وقوف سمانا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کی، دا الله ذکر شروع کی، لبیک شروع کی، او دا الله په شان کې صفتونه کوي او بیا لګي او الله ته زاره کوي یو جاړي. ټول عرفات د جړا نه ډکی. عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کی، او یو چغې وي که بوډه بوډا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر دی او که ښځه ده او که نارینه دي، ټول الله ته یو چغه لګي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. او د الله تکبیرات وی، جاړي خدای ته جان، الله ته محتاج. نور ته پکې ودرېږي، علماء لیکلي دي چې لږ ساعت نور ته ودرېږي، زور نور ته حاجیان ولاړي، خیمونه باروزي او قبلې ته مخکې او الله ته ولاړي. رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو خو وایئ چې د انسان مه پیدا کوه، کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق، کم کم لرے ذہن دا غریبانان راغلی دی، پیاده راغلی دی، په سفر راغلی دی، ښځې پریښې دي، بچی پریښې دي، کورونه پریښې دي، پیسې لګولې دي، او زما در کې ولاړ دي ټول په دشت بیابان کې سرتور سر، خپې بلې خپې، او ما ته چغې وایي اے فرشتو تاسو گواهان شئ چې دا ټول مو بخل. الله ډېر لوی کرم دی، ډېر رحم. مونږ ډېر باغیان یو، مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ ډېره لویي کوو، مونږ خدای ته ځان نږدې نه کوو، مونږ الله یاد نه کوو. که مونږ لږ هم الله ته نږدې کوو، حدیث قدسی دی، رب العالمین فرمائی چې څوک ما ته یو لیش ځان را نږدې کوي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم، چې څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه درته غاړه غټی ورځم ځان نور هم نږدې کوم، او که څوک ما ته پیاده راځي رو رو راځي زه په منډه ورځم. الله ډېر مهربانه بادشاه دی. مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ سر نه کبر ونه مونږ له الله هر قسمه نعمتونه راکړل، بچي راکړل، کورونه یې راکړل، ژوند یې راکړ، عزت یې راکړ، روغ صحت یې راکړ، لیکن مونږ د الله د یو نعمت شکریه ادا نه کړو. الله دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي، الله دې مونږ له د نعمتونو د شکریې توفیق او طاقت راکړي. نو الله اعلان کوي چې بندگانو
اے فرشتو چې دا څومره بندگان دي دا ټول مو بخل. فرشتے وی اللہ فلان کے خو پکی گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے. اللہ وی دا گناہگار میں امدہ دے نیکانو دا مخو بخل. دا جان دا مازیگرہ پورے لگئی بدے نورونو ولاڑے و جاڑے غریبانا. اللہ تم دعا گانے کئی، بچو تم دعا گانے کئی، دوستانو تم دعا گانے کئی. مازیگر منزو کی بیا ادری گئی اللہ تب بیا چغی شروع کی. دا سے بڑاگان میں پکی لی دی کہ داملے بالکل ٹیٹائی دا گردیدونی خوارانو پنور ولاڑے و خدای تا چغی ہوئی. اللہ تار سڑی محتاج منگ پا یو گڑے اللہ تا محتاج منگ بسوکو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ استشو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو اغیشتے کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو اغیشتے کہ اللہ مدد نی منگ لا سوقفی نشو رکو. ارسد اللہ پلاس کی دی رونو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاج دی تاسو دلتا خدای تا چغے ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرمائی دی لسو روزو کے نزل حجی چکل شوروشی نارفے دروازے پورزے کد اختر پر روجنی والمنری دے نار وزی روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی. او دا کال پروازو کی دا دیر وزو نا قیمتی روزی نوری نشتا پشپو کی دا لیلت القدر دا شپے دا وجنا دا رمضان اخیری شپے غوردی طولش اخیری شپے او پروازو کی دا عرفی دا روزی دا وجنا دا روزی بہتری دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی پدیر وزو کی ہر عمل ماتا بندرہ نزدے کئی او پدیر وزو کی کسوک پٹھینے عملمو کی دا نور وزو دا عمل ناغذا اللہ پنز دیر بہتر دے. صحابہ تپوس کہ اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پدیر وزو کی جسوک عملو کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر سو کوئی کہ دا غین آغا دا رمضان شپے مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سورج تے مرادی دی او دا اللہ شپے تے مرادی دی دا لوی اختر چکل میں اشرو خیجی آجان دا نور پریوتو نپس بیارا روانش خپیب لخپیب بینتی زی سرون سر توری خیرو نڈکی احرامون ام دا خورو نڈکی دا خولو نڈک او لبیک کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسونو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی. نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخا بنتی دی اسخا بن او ببر سری وی خیرن خچن دا خدای پا دربار کے دا شکل دا لیوانو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی الشعث الطفل او بدبوئی تیزی او خیرو والی او کم حج غورائی دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی او کم حج کی دا قربانے ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے. نو حاجان سوک لس بجی رو رسی مزدلفی تا سوک یو لسر رو رسی سوک دو لسر رو رسی سوک دو بجی رو رسی دکا رش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلفہ کش پا غریبانان تیرہ کی پا وہ یخ میدان حل تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیرہ شینو بیا سار وقتی پاسی منذ کے ماندنا پس بیا وقوف دا مزدلفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلفین راوالی منات لارشی دا اختر روز دا شروع شوی نو دا اختر پلومبے روز باندے غٹ شیطان و توی جمع عقبہ اگا پا وہ کانو لے اگے نپس لارشی دم شکر و توی تاس و تا قربانی وائے دم شکرو کی داغی نپس سرون اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگی پس سائیو کی
بیا راځي مینا ته شپه په مینا کې وکړي او د اختر په دویم او درېم ورځ د زوال نه پس بیا ځي او درې واړه شیطانان ولي لاول رکوټې بیا منځنۍ بیا غټ په وو خام په سبا له بیا ولي بیا ځي خپل بلډینګ ته ورځې پوره شي نو طواف ودا ورته وایي هغوی کې واپس راځي نو دا هغه میاشت ده د اروستنۍ میاشت چې یو ورسره د حج تعلق دی زمارو دویم تعلق د عبادت دی که وسم کېږي چې میاشت راوخېږي روجي ونیسئ ښه الله پرې ډېر خوشحالېږي او د شپې هم د الله عبادت وکړي عرفې دروازې پورې او دریم چې کومه هم عبادت پکې کېږي هغې ته مونږ قرباني وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې چاله خدای فراخه روزي ورکړه او د قرباني ونه کړله نو دې زما جومات ته د اختر نه راځي چې اختر مانځله رانشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ دا الله رسول ما هذه الاضاحی دا قرباني څه شی دی چې دا مونږ یې کوو وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د ابراہیم علیہ السلام طریقه ده وی دا اللہ رسول زمون پکې څه دي وی چې کم څاروی د حلال کو او د هغه په شا څومره ویښته دي په یو ویښته به دله خدای ثواب درکړي او چې کم ګډ د حلال کا د هغه د یو وړی په شا چې څومره وړی ده په یو تار به دله خدای پاک یو نیکي درکړي واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ټولو پیغمبرانو دا اکثرو پیغمبرانو نیکو نوح علیہ السلام نه پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوی او چې څومره د دنیا خلقو ټولو ابراہیم علیہ السلام منه اوس یې عیسایان هم مني یهودیان هم مني او د مکی مشرکانو به مو خپل نیکو پیغمبر وی وہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چې د ابراہیم علیہ السلام صحیح تابعدار هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چې کوم مسلمانان دي د تابعدار دي او چې چا د هغه تابعداري وکړه نو هغه تابعدار دي د ابراہیم علیہ السلام یو څو طریقې دي چې په هغې نه د یهودو عمل شته نه د عیسایانو او زمونږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دی هغه به دا خوله وینځله مزمزه چې ورته وایي په اودس کې دا خوله په سختۍ سره کنګالول مونږ هم الحمدلله اودس کې دا خوله کنګالو هغه به پوزه کې اوبه اچولې او پوزه به یې خزور سره سڼوله نو مونږ هم پوزه کې اوبه اچې وسڼوو هغه به سنت کو دا اتیاو کالو چې خدای پاک ورته وی ځان سنت کا دا اتیاو کالو ترخزې راواغشته او ځان یې په خپله سنت که د خدای په حکم فورا عمل زمونږ په امت کې ځان خلک سنتوي هغه به ګیره پرېښې وه غټه ښکلې ګیرې وه دا ګیره مونږ هم شکر الحمدلله ګیرې پرېږدو هغه به برېت لنډي کول مونږ هم برېت لنډي کوو هغه به سر کې لاره ایسته مونږ هم چې د چا ویښتي په سر کې لاره وباسي هغه به د جنابت نه پس غسل کو په مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی دا ګوره د ابراهیم علیہ السلام طریقې دی ټولې هغه قرباني کړې وه مونږ هم کو هغه څنګه قرباني کړې وه نو قصې اوږده ده چې ته مقرره بیا به درته ویم خو بالاختصار درته ویم ابراهیم علیہ السلام دوه بیبیانې وې یوه ساره وه دی د تره لور وه او دی ورسره ډېر لویه قرباني کړې وه ځکه ابراهیم علیہ السلام په عراق کې د بابل ښار اوسېدونکی نو د عراق نه دی لاړ سفر یې شروع کو نو یو ورسره روارو حضرت لوط علیہ السلام یو ورسره دا بیبي و حضرت ساره نو دا مو سره غریبانان د وطن نه ووتل نو په لاره په مصر تېرېدل دریای فرات باندې چې دی تیر شو نو هلته وله خدای یو بله ژبه ورته وښوله نو هغې له عبراني نوم کېښود عبراني ورته په دې وجه وایي چې دا د دریای فرات نه دوی عبور وکړو تیر شو دا ژبه پیدا شو ژبه عبراني وه نو یو بادشاه د مصر چې تېرېدل د مصر بادشاه خپلو هغه ډېر ظالم زناکار او بدعمله سړی نو په لاره چې به کوم مسافر تلل او هغې سره به زنانه وي جنکۍ وي هغه به یې ترې رانیولې نو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه
او کچا سره بخور وا یا لور بوا ابه ته قبضه کړو خاوند ته به ویلې د په مخه ده. ابراهیم علیہ السلام ته پته ولګېدل چې خدای دا خو په لوی گرداب کې گیر شو. نو ښځې ته وی بی بی سارې ته وی ګوره ته خو زما ښځې زما بی بی خو په مخ د ځمکه نن زما ستانه بغیر بل مسلمان نشته. تم مسلمان ہے زم مسلمان ہے. نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری. نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دنا تپوسو کجی دا سڑے دے سدے نو دا میں رور دے ما و طویلی کی دا میں خور دا نو ما دروغ جن نکے. کدا پتا و تو لگے دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پریدی مینا. پولیس والا رالل ویدا دے صدا ویدا میں خور دا دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سڑی دینی رور خوری. اغین تپوسو کدا دے صدے ویدا زمان رور دے وی رازا بادشاہ لدے بوزم دے بادشاہ لپا مخکلا او دلتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خودے تودرے این یمسسک اللہ بدرن فلا کاشف له الا ہو. تکلیف مصیبت دا تورسی گی بے دا خدے نے بل سوک نشی لرکو خدے تودرے گے زمانوں بورے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی بغمجن شو ضرب خدای تودرے او من بے شورو کا اللہ پاک تا. ابراہیم علیہ السلام خدای تودرے چی خدای زخستا پیغمبر ہے. یو امتحان ندی دا خو بل امتحانون پا ما تیر شو اور کیوں غردو لیشم خدای تاب بچ کلم دا وطن نروخ کے لیشم باردادی روتم نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خدای رانا بوت لیا خدای دا بسکی. نو بادشاہ دا مصر دے خدای تلا سچو نو قصوک دا خو بلا اختصار چی دا بسنگ لا سچو پاغا با پالج راغلان دے با پریوت یوزل وی ما ماپ کا وی ماپ مکلی چی بیا لا سچو بیا پزمک درست شو چی پریوت پالجو وی ما ماپ کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لا سچو بیا پزمک درست شو چی پریوت لا سخبوبان فالجو وی دید اللہ میں ماپ کا بیا دتا گتیم ندرانو وی خم ماپ مکلی نو بیتی تپوسو کتا یہ سوکو تو خدالوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے نا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدای پیغمبر او اگا پیغمبر دے چی نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدای پہ اورم گلے گلزار کو نو بس دا مصر والا بادشاہ خو پیشو چی نمرود خو غٹ بادشاہ اگئی مقابلہ نکلا زبردی سپینگری سے مقابلہ کو نو بیا دا خز بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خز پڑھ کے سودا آوا چی مالا خودی سپیرت گوتی ندی روڑے خو اسے نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتوئی وی ابراہیم ازم را خاون دا وی خدای دا اغا سکیم و سازش پا خور کے واجو زت خدای گوری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون دکا خاون چی پا خد شکی دانے لوی گران کار اغوات ابراہیم علیہ السلام وی ماتا تسلے منا کوا وی قسم دی ماتا خدای دا علاقہ دا شیشے پشان کلا او تماتا مکمل خکارے دے مار سے پخپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا وطاو لگی دا چی دا خورشتون پیغمبر دے نو خپل لوری وطا پا بعض علماء وین زیادی خود درست خبر تحقیقی دانا چی لوری وطاو بخنا بی بی حاجرہ ویدا بستا خدمت کئی اگا لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تانا او لا شام تا دا شام نا فلسطین تا دوار خزی او زیو سیدلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچے او نشو او دے کشری بی بی حاجرے لخدے او بچے او لکھ ولی ابراہیم علیہ السلام با خدے تا چغے والے اللہ تبے اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبول کا او خدای مال زوی راکا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میں والا کے خواہ نو دے خو بوڑا اس بین گریو او زویم پوٹے نہیں دے نو بیا دا سے زوی نیاز بینے او پپلار مور دیر زیاد خوگی دا دوالو بی بیانو مینس کے لگی اختلافات رالا مشری بی بی وطوی دا با ما سرانو سے دا بیلو سوا
د دې مخ ممات ته نښې. نو ابراهیم علیه السلام د هغې خبره ځکه منله چې هغې غټه قرباني ورکړې، کور وطن مور پلار رونه خویندې هر څه یې پرېښي او مسلمانه وه. وی ډېره ښه ده. الله ته وی الله څوکم، وی بس دا زما کار دی، دا کشره بیبي او دا بچی راواله او راځه زه درته لار ښیم. ما ولې یو ځای خوښ کړی دی هلته یې بوځه، زه پې خپل یو کور آبادوم. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده، الله کم خوا بوځم، فرشته یې ورته حواله کړه، وی دا به راته لار ښی. د شام نه را روان شو، رالل نالل، موجوده چې کوم بیت الله شریف دی دې له یې راورساوه. دا بیت الله روان شوی د نوح علیه السلام په سیلاب کې. یو زړه غوندې اونه وه، دشتي اونه، هغې لاندې دا ښځه م کېنوله، پېغله جینۍ بیبي هاجره، او هغه ماشوم اسماعیل چې د مور پیس کل اروني والا، هغه م وله په غېږ کې ورکړ. او لږ غوندې یو بتکي کې ورته اوبه راوړې وې، هغه یې ورته کېښودې، او یو معمولي غوندې توشدانو په هغې کې ستوانو د خوراک سامان هغه یې ورته کېښود. ابراهیم علیه السلام ته روان شو. دا داسې ځای دی د مارونو چې دلته یې څه نشته، نه کور شته، په میلونو میل خو څه کې په شلګونو سلونو میلونو څه نشته، نه انسان شته نه درنده حیوان. درنده حیوان هم هغه ځای له راځي چې کوم ځای اوبه پکې نشته، اسم نشته. یک تنها میدان کې نه جونګڼه شته او نه کوټه شته او نه بلډینګ شته او نه سمڅه او غار شته چې پکې کښېني، هلته یې پرېښودل. نو پېغله ښځه چې څوک پرېږدي خو د خدای په حکم، او پټینې ماشوم پرېږدي دړه نه به یو خدای خبر. لیکن پیغمبر بیا پیغمبر پیغمبر له خدای په دنیا کې ازمایښونه ډېر راولي. مونږ خلک نه شو ټینګېدي نو په مونږ نه راولي. داسې مثال دی لکه یو کلکه جامۍ، نو که هغه ډېر هم اینځې او ډېر زورونه هم ورکې، نو هغه ښه پاکوه زورونه ورکوه شلېږي به نه. او چې کومه نری جامه ده د سیپون یا د جارجېټه، نو که هغه صفا کې نو احتیاط سره به صفا کې، که لږ زور دې ورکړو نو به شلېږي. نو د پیغمبرانو مثال د مضبوطې کلکې جامې دی. هر څومره چې خدای پاک ازمایښونه پرې راولي او مږي یې په ازمایښونو، نو هغه نوره مضبوطېږي، خرابېږي نه. او زمونږ مثال د جارجېټ او د سیپون د لوپټې دی. الله ته پته ده که لږ زور ورکوم تښتي، نو موږ سره ګزاره کوي. نو ابراهیم علیه السلام روان شو ته، دا ښځه یې ورپاسې، دا خو پوه شوه چې دا خو یې زه په سلګونو میله لرې راوستم، دلته خو هېڅوک نشته. نو دا ښځه یې ور روانه شوه، وی سړیه مونږ د چا ته پرېښودو، ماشوم بچی د چا ته پرېښود، دی غږ نه کوي او کتې م ورته نه شي، جړا وله ورځي. نیازبین دقه یو پوټینی بچی او پېغله جینۍ او د بادشاه لور نیازبین کور کې لویه شوې ده. دی غږ نه کوي، روان. ښځه بیا ور مخکې شوه، ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښود، ته رانه چېرته ځې، دا ماشوم بچی به څه کوي، دا لږ خوراک د خلاص به شي، دا لږې اوبه دي، بیا به مونږ څه کوو، چېرته دی. دی بیا غږ نه کوي. باب المروه چې اوس کوم دی چې د مروه غر دی، دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شوه. نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه د شا نه، اخو ورته کتې نه شي، سترګو کې اوښکې راغلي دي. ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو، دلته خو هېڅوک نشته، ته رانه چېرته ځې. هغه غږ نه کوي. نو ښځه هوښیاره وه، اخر کې دې تپوس وکړه چې دی خو کم کار کوي، د خدای په حکم کوي. وی الله امرک بهذا، وی دا راته خدای ویلي دي. نو ابراهیم علیه السلام سر وړخاو داسې، نور یې غږ ونه کړ. نو ښځې لمن پرېښوده، وی ان الله لا یضیعنا، وی خدای به مونږ ضایع نه کړي. هغې ایمان مضبوط. نو واپس شوه او ابراهیم علیه السلام لا حجون ورته وي معلنات، هلته یو غر ته وخت. نو خدای خو ورته ویلي وي دلته به کور جوړو، نو قبلې ته یې مخ کړې او خدای ته یې لاس اوچت. اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پل بچی میں خدایا په دشت و بیابان کې پرېښود. داسې دشت و بیابان چې بوټي پکې نشته، ونه پکې نشته،
عند بیتک المحرم. تارا تویدل تزما کور دے عزت من التم پریخو. ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. یا خدایا فما خود پدشت و بیابان کی پریخو دل خود الارم. خدای سوک والا را والا نا بس سکی آواز نا خدا بای آواز سکی. لعلهم یشکرون. او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریہ طاقت ورکا جستا شکر ادا کی. دیکھو تلا نو خدے پاک سے چلو کہ اللہ والے اوبلا قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا دا یمن خلقو اغیبا ہمیشہ پدے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی ولید چکنے و نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سو چی غیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پس گردے دا چی اوبو گیا بے امونتا نو قافلے تبے دل تا دمکم اوبو گیا شتا ناغا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لیدا الکوی مارغ خود دل تمون چتا ندلی دے مارغ خواغا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی اوبا چتا شتا نو چی غرونو نا توراتو شوے کتل نو بی بی حاجرہ ناستا دا او ما شم بچے او بوسرد او بسنگری اللہ چی او سورہ دے تیر شوے ابراہیم علیہ السلام تلا نا غبتگی کی او بخلاس شوے او چکمی کجوری او ستوان و سر وام خلاص شو دمور پسینہ کے پیموچ شو معشوم پا جڑاش او سشتن نا بازار شتا جشے والی نا انسان شتا جشے تے والی بی بی حاجر لارا مخامخ جو وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خوابل خواگوری که سوکی پلارا سوک دی چلک ستو خواه سوکی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا مروا و طویل تروانش او دی بچی تا بیدا سے شاعت کتل نو علتا یو خوڑو چیغی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چیغی وی معشوم مرواتا و رسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا پوم دل مرواتا و رسید چی مرواتا و رسید یو آوازی ووری چی آوازی وورید نو دا زان سروی خاموش چپ شا خپل رتا ویلی درزیگی کر بنده چی منڈی ویلی درزیگی چپ چپ او بیا آواز کی اے دا خدای بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا بچے میں معشوم ری ما سر مدد چا آواز ورنکر بیا لکی بیا چغوانا آواز خوی وورد دا سڑی بیا چغوانا دی والا بیا آواز ورکی اے دا خدای بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا معشوم بچے راتا مری دا معشوم آواز غلی شوی چرا کشوا زبستوی بچے میں مرد چنگی غلی شوی یوی قتل ساڑی و سرناس ساڑی حضرت جبریل علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پیوچا تک روزمکی لیرون بارولا او بیا دا غین خود اوبا پیدا کری زمزم او پلا پی اوبا نواغشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وہاں چولا خود پیغا قلارک دارالا چرالا و بخوٹ کیگی دی زر زر پکی شکو کی کندو استوغاق بندے و تواچولی چوبران اخوری نشی او توی زم 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 عبرانے کی دا مانا چی بندش 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 حضور پاک فرمائی زمون پا نیا
د اسماعیل په مور د خدای رحم وکړي که د اوبو ته بندی نه واچولې ټوله دنیا به یې سیراب کړې دا به یو جاري نیر جوړ شوی مشک یې ته ډک کړ د هغه اوبو دا فایده ده چې د تندې د ختمولو کارم کوي او د لوږې د ختمولو کارم کوي بس په هغې کار کېده دغه د جرهم قبیلې چې اوبه لیدې د اسماعیل علیه السلام مور له راله وی که د خوښه یې مونږ له دلته ځای راکړه مونږ به در سره اوسېږو ته به هم په مونږ ډاډی هغې وی در به کم خو اوبه به ګورې زمی سکې خو اوبه کوي حق ستاسو نه دی زما دی زما خاوند پیغمبر دی او شام کې په فلسطین کې اوسېږي او ما له کله کله راځي هغې وی ټیک ته اوبه راکوه قبضه پې نه کوو دا مستی حضرت ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي معلومات به هم کول او د خپل بچي به هم کول بچي یې ورو ورو لوی شو 14 کاله پکې ووتل چې 14 کاله ووتل نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید الله ورته په خپله مخکې یو نظر کړی وی خدایه که ماله د بچي راکړه ستا په لار کې به یې ذبحه کړم قربان به یې الله په خوب کې ورته وی خپل نظر دی پوره کړه په دویمه شپې بیا ولید په درېیمه بیا اسماعیل علیه السلام ښکلې موخشته او ماشوم هم دی د 14 کالو ماشوم خو رکوټي او منډې ترړې والې او پلار سره به یې منډې والې چې پلار به یې راغی دلته به یې میاشت نیمه تېره کړه نو دی به ورسره ګرځېده سپینګیري پلار سره پلار د 100 کالو دی او بچی د 14 کالو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بچی ما ته خو یو خوب مې ولیده بابا څه خوب دی لیدلی دی ما ته الله وی دا زوی دی حلال که څنګه دی خوښه او قصه لږه اوږده ده زه اورېږه درته برابر کړه 14 کالو شو نو دې زوی ته وایي زه چې زو بچې قرباني کوو وی ښه چاړې م واغېشت او پړې م واغېشت او ښځې ته م وایي چې مونږ زه قرباني کوم وی ښه لاړ شې د ښځې څه خیال و چې زما بچې به وجې منا ته لاړل دا موجوده چې کوم ځای منا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي بچې ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کا فانظر ماذا ترى بچی څه دی خیال دی سوچ پې وکړه دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال که نو حلال به کم او که خوښه یې نه وه نه به حلالوم دې مطلب نو مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زور که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور وي بیا طریقه جدا ده او ورته څه وایي هغه ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې خدای راته څه حکم کوي کوه زه به صابر یم لاس به مو نه راقوم خپه به مو نه راقوم وی ښه بچې ډېره ښه شوه نو دغه یې راواغېش پړی او لاسونه خپې یې ولا وتړل هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دی به وتښتي هسې نه د چاړه راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراستي را نشي الله مې خفه نشي لاس پې والا وتړل اسماعیل علیه السلام ورته بابا یو کار وکړه وی چاړه ښه تېره کړه چې د خدای په حکم کې ناراستي را نشي نمبر 1 دویم زمانه دا کمیس مخکې وباسه که وروسته وباسې نو بیا به شلیږي او چې مخکې وباسې روغ بوځي نو بیا چې کله زما حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې او زما مور له به یې یوسي او زما په مور به زما سلام ووایي او ورته به ووایي چې اسماعیل خو د خدای په نوم ما قرباني کا دا د هغه وینه ده په دې خپله تسلي کوه او ما په خپله رضا لال شوی دی
په زور نه کمیس دی او ګوره روغ دی که شلېدلی و نو بیا به مې مور وایي چې په زور دی وجلی دی چې لاس پې ولو تړل او چاړی راښکله وی بابا دا لاس پې مې پرانیزه د اسمان فرشتې به وایي چې دا د دړه نه دی او پلار یې په زوره لالی نو چې سمیله او چاړه راکاږي نو چاړه کار نه کوي وی بابا دا د ما سترګو ته ګورې نو لاس ته کار نه کوي نو ما لوړې کو د شان لاندې نه چاړه راکاږه او زه بابا دا خپې مې وتړاسې نه چې بیا زه په ځان نه پوهېږم او کار کې تاخیر را نه شي نو بیا وتړه الله څومره ګران کار و څومره سخته ورځ وه او څومره سخت حالت چې فرشتې الله ته سوال کوي الله ډېره موده پس دې بوډا سپینګیري له دې بچی ورکړ خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی دی الله دې امتحان کې خدای معاف کا الله وی تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم انی اعلم ما لا تعلم زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ نو بیا وله وجود وتاړه وی بابا ځان لم سترګې وتاړه زما په دې سپین وجود چې د نظر لګي ته کار نشي کولی نو چاړه یې ښه تېره کړه نو چې چاړه له زور ورکوي چاړه کم ځای کار کوي چاړه اوچته کړه او د ځمکې نه یې راوباروله نو چاړه ورته وایي د خلیلو منم که د جلیلو منم د ویلالول کوم خدای وایي مه کوه ستا منم که د خدای منم دې کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله هغه ګډ تېره جمعه مې درته ویلي و چې حابیل قرباني کړ جنت کې خدای لویه په منډه یې راوځغاله دې غریب ماشوم لوړی پروت دی او د سپینګیري بابا لاس کې چاړه ده او لاس یې رپي لاس یې رچي او چې هغه دی نه ګډ راځغاله نو وایي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی ابراهیم علیه السلام خو پوه شو یہ مسئلہ جوڑ بدلا شوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام پوہو چی قصہ بدلا شوا دا بچکے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد اگڑے و تسملو اللہ مقبل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑا لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مذکر حضور پاک فرمائی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صحابہ دی تپوس کی دا سشیزون دی وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دی نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا اگر اعلال کی او بیا روڑا دا مکی چی سمر فقیرانو پاغی دا غیق وخی خوال او خکری دا بیت اللہ چی کل جوڑ شو آغی کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چې حجاج ابن یوسف پہ حملہ وکړه او بیت الله روان کړو خکری پاغي کې ګړې وړې شي دا د اسماعیل علیه السلام طریقه ښه چې دې کله بوته نو مور پسې شیطان وی ته خبرې چې خاوند د نزوی کم خوا بوته وی نه وی لالی یې وی چې ته پلار به لګي شي چې زوی لال وستا خاون وی چې ما ته خدای ویلی دی وی چې خدای ورته ویلی دی یو ځل دله دی لال کې بیا چې کله مینا ته تلل نو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي دا غټ سړي په شکل وی خوب باندې باور مه کوه نیازبین ماشوم بچی دی دا لاله دا سکې هغه یو څو کاڼي واغېستل شیطان یې پې وویشت اوس هم چې خلک شیطانانو دي دا هغه طریقه ده نو بیا چې لږ مخکې شو نو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل راغی وی الالی دی وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي وی ستا پلار وی چې ما ته خدای ویلي وی چې مینې دې حلال مې دی درې ځله ورته شیطان راښکاره شوی او درې ځله یې پې ګزارونه کړي دي نو هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو
او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې جامده ده او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري نو قرباني تاسو هم قرباني کوي چې کوم مالدار یې نصاب ما چانه تاسو کو مې څومره دی هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه وی په 200 روپۍ صد پاسه نن سبا نننې ریټ د سپینو زرو د تولې نو 52 تولې سپینو زرو قیمت چې ما اندازه ولګوله نو 37,800 جوړېږي دا نننې ریټ دی 30,000 او 800 روپۍ نو چې چا سره 30,000 او 800 روپۍ وي نغدې یا وسره 250 تولې سپین زري یا وسره 19 تولې د سرو زرو کالی وي یا سره زري قربانی پہ واجب ہے او کہ یو سړی سره 19 تولې سره زر نی لګي وسره یو تولې یا 2 تولې یا 3 تولې نو که نور نقد پیسې وسره نی او په د قربانی نه کېږي او که نور نقد پیسې وسره نو بیا به هغه پیسې هغه کالی سره جمع کړي د کالی قیمت فروخ به ولګي چې پسو خرڅېږي قیمت خرید نه اب وسره جمع کړي نو چې قیمت 30,800 ترسي نو دا ښځه به هم قرباني کړي که یو سړي سره نقد مالی خو د تجارت مالی لکه دکان یې دی کارخانه ده کاروبار یې دی د سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چه وتا وای او قیمت 30,800 ترسی کی دی بم قربانی کئ کدی یو سړی زمکه د نقد پیسې وسره نشتا دومره زمکه ده چې د ادنا گزاره پکېږي د ښځې او د بچو چې د سره کم شریک اوسېږي هغه بچي معمولی گزاره پس پورا ډوډۍ کېږي نو قربانی پہ واجب ده او که دومره زمکه وي چې گزاره پې نه کېږي تر څو دیاړي ورسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قربانی واجبه نه ده دا قربانی به په چا کېږي که دا ټول شریک دی او اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دی وکړي او کنه دا بچی ټول شریک نه دي د پلار ځان له پنګه ده د یو زوی ځان له پنګه ده د بل ځان له او د ښځې ځان له پنګه ده او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسېږي بیا به هر یو قرباني کوي او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا بس ته پیش او اختیار دې پیش یا مور راوړي مورې ته پیشه اختیار دې پیشه نو چې کم بیا د پیسو اختیارمني بس د یوه قرباني وکړي په ګډ او په چیلي او په غوا میخه قرباني کېږي ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده بېلمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نی رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د 2 کالو چې 2 کالو ته عمر رسېدلی د قربانۍ پر 2 کاله عمر پوره شي که غاښ یې کړي او که غاښ نه کړي غاښو له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غوا میخه کټا کټې سخې دا د 9 پورې پکې شریکان جوړېدی شي 9 کسه رکوټې سخې دې هم پکې 9 سې جوړېدی شي رکوټې کټې دې هم پکې 9 سې جوړېدی شي 9 سې به خو د 9 سې پوره ګورئ پوره سمانه 6 کسان د کندي خلک دي او 2 وروڼو پیسې تن کړې نیمې یو کړې او نیمې بل کړې او په شریک یې حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه که 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او 6 سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه 9 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه حرام خور به پکې نه حسابه او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزېدار څاروی واخلي کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته په خپله نه شي تللی
دا کم ساروی چی ستر گلندی یا نیم نظر کمی قربانی پی نکیگی، دا کم ساروی چی پیدایشی خکرنی قربانی پی کیگی او که خکری ماتی دا نیم نزیاد بیا پی قربانی نکیگی. کم ساروی چی پیدایشی وگوننی خیر دے او که وگی دا نیم نزیاد پریو بیا پی قربانی نکیگی، لکے نیم پری دا قربانی پی نکیگی. کم ساروی چی غاخون نی او دے گیا پہ خولیشی گیا کے پرخ نرازی بیا پہ کیگی او کہ گیا پہ تکلیف خوری باز خولیشی باز نشی خوالے نو قربانی پہ نسے کیگی. کم ساروی چی دمرا ٹپی چی دا آغا پا دے نلونو کے دن مغز ختم شوی دا گرزیدونی پا دم قربانی نسے کیگی. خشتخ کلی ساروی باندے قربانی کوئے مزیدارا حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي، شپږم کولی شي، پنځم څلور دریم دوم کولی شي، اووه نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروی چې دی واغېشته چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا به راله ساتې، دا د ګناه شرط دی، دا ناروا دی، ساتل په هغه نشته، هغه خو په تا خرڅ کړ. البته که ته وله پیسې ورکې کہ رو دروازے سونا گیا خوری اغوی دا 500 روپو ویدہ دا اللہ سورہ دی را لو ساتا اوہوں دا غی دا پیسے دا گیا مانا والا نو بیا ٹک دا او کنا و تیوی علم خورالا بے ساتے دا دا گناہ شرط دا نانوان دی دا بالکل ناجائز دی. کم ساروی چی پیو والا دی چاواغشتا پیبت نلشی او که پیو غلان زی دل کو نو یخی و بدی والا پا غلان ورواچی تو پیبت بالکل نالی. او که بالفرس کم پیدا غینا بعضی سالون بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیدتی واغشتل خخو نا چی تیوالی خودی واغشتل نا پا خپل استعمال کی نراوانی ابا فقیرانو لخیراتی ورگی یہ دی سالو تا واپس پا بوتاوا واچا وچی ویخو یہ فقیرانو لاورکی. منڈے کی چیز ساروی واغی لوی دے خلق دا منڈے کرائی نور کی پٹ پغلا روزی اگر توی زانکا کور بتے بے ما بوئے دا ما دیگر بدر شم کور با پیسے درکم دا منڈے کرائی پٹول گناہ دا ناروا دی حرام دی دا خدا غوی دا کرائی زیدے دا خواغی یو گناہ زان لخپل کرائی مقرر کردہ خواغی بم زیادے نکی چکم عام ریت تی ابا لی دا غینا زیاد بنا لی بلا غوی یو بل زیادے کئی دا ریت دا کرائی خدا غزید چی کمزے کے ساروے خرسے گی ناغی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودا وکړه نو منډه والا ته کرائی اخلی دا گناه ده لار خو ده نه ده لار خو سرکاری ده اغا منډه چې کم ځای کې وي هغه ځای مختص کړي نو هلته به منډه والا پیسلی د لارې د ساروي پیسه وی نشي غشتې دا گناه ده دا به بالکل نه اخلي. علالی بے دا اختر پورد چې کم دی دا اختر منس کیگی نو علتا دا اختر دا مانزن مخ کے بنا لالی اختر منس چیو شو ارجمات کی چیو شے لالو لشی او که بانڈا کی چالالو دا اختر من نکیگی نو وقتی ملالو لشی. یو صحابی دا حضور پاک اگر دا مانزن مخ کے علالا کڑیوا نبی علیہ السلام تو اشاتو کشاتو لحمن دبت غخل دے لالا اکلا بل بالالے اس او خدا دا چی پخپل لاس علال کی دا بہتر دا او کدا بل پلاس سوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورځو پورے قربانی علالکو لشی لنبے و دویم و دریم او دری ورځې پس بس ورځې ختم شو بیا سم نکیگی. سرمن سره بے سکے نقد سرمن ارچالا ورکولش ځان لته بورقم جوړول شي ځان لته لمسیم جوړول شي او مالدار لیم ورکول شي او غریب لیم ورکول شي او چې سرمن د خرڅ کټنو بیا به غریب لورکه مالدار لنه شي ورکول. د قربانه سرمن دا به قصاب له په مزدوري کې نه ورکه که مزدوري کې دی ورکړه نو ګناه دی وګټله. بعض خلک په مزدوري کې نه ورکي خو ایله جوړه کی دا قصاب مثلا 1500 روپے کېږي ما وته وی زمانه 200 بدنوالم دا سرمن په مارا خرڅ کا نو هغه ورته ریټ کم کی او دی ورته د سرمنې ریټ کم کی دا ګناه ده دا سخت جرم دی او ناروا دی. د قربانه د ساروي چې کم پړې دی پکې ورسې ده ابم خیراتی ورکه ابم په خپل استعمال کې باندې راولې چاله خیراتی ورکا باغې صدقه او غوښو سره به سکه غوښه تاسو ته پتر پرچ کې به کې دی د یو په ځای ور درېواله او 15 کاله خوره
اخو تاسو والا سسٹم برابر کرے دې ورځې کې په پروجونو دونه راشي چې په دکاندارانو باندې د پریزرو راشي نه د قربانۍ غوښه که ساتلی شي بالکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخروا ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نہ بہتر ادا چې دری سے کا یوی سا پخپلا اخرى یوی سر میلمنو رشتہ دارانو لورکا یو فقیرانو لورکا او کی ساتھ یوم اختیار دلشتا او چین اوم اختیار دلشتا دا خود قربانے دا ساروی بعض سڑی پلار لقربانی کی مور دا پارا کی بالکل کولے شی نبی علیہ السلام لکه چوک مالداری حضور پاک لیو کے یہ ثواب مش او که چرت یو سړی وصیت کړو چې مالا به قربانی کې دې کې فرق دی چې امړي له قربانی وکړه غوښه په خپلم خوړی چې د بچی هم خوړی شي او که مړي وصیت کړو چې مالا به قربانی کې او بیا ولا قربانی وکړه دا غي غوښه باندې خوري بټول بیا خیرات کې دا سم مختصر مسائل د قربانی مې درته وی رب العالمین دې موږ له قربانی کولو توفیق راکړي اللہ مونگ ٹول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ مونگ ٹول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ مونگ ٹول دا بیت اللہ حج لبوزے کمی زنانا چی زمونگ آوازون اور غیرم خدای پاک بوزے الہ العالمین چی سوک حج لتری دی قبول شوی حجون سر واپس راوانے اللہ روح صحت سر دا حج او دا عمر توافون و دعاگان و توفیق والا ورکی اللہ کا سوک مریضان دی تولا شفا ورکے خدای کا سوک قرضدارانی قرضون اخلاص کے اللہ چاہتا سب پریشانے ٹینشنونی پا خوشحالوں بدل کے خدا خپل عظمت او دا خپل حبیب مبارک مینا دا من پزل کے واچے اللہ دا دنیا و دا آخر دا فتنو آفتون نمپا من کے ساتے اللہ منگ دا منگ بچی اہل ویال دا ناگہانی مصیبتون و شلقون نپا نومان کے ساتے الہ العالمین چاہتا کہ سب پریشانی دی پریشانے پا خوشحالوں بدلے گے خدا منگ دا بغضیان و دا بغضون نو ساتے دا حاسدین و دا حسد نمو ساتے دا شریان و دا شر نمو ساتے پجب و پاندابون و خپل ذکر جاری کیا یو مرگری زمانگا دا دی خیش کو ناتخوان دے داغی والدہ وفات شوی ہوا دعا وطاو کہ خدای پاکی مغفرت نصیب کی سمر مردگان دی اغی طول اللہ مغفرت نصیب کے اور اللہ چے سمر جمدی روک دی خدای صحتونا والا ورکے اللہ زمانگ بچی دا لو فرو دا جنہ ساتے اور خدای تے کامیاب کے آخر وقت یو مرگری بار ملتا تلی زمانگ یو رور دی داغ بچے رے اللہ دے کامیاب کی کامیاب ہے تدی خدای ورسی سمرا مسافر پا بار ملکونو کی چکم دوستان لگیا دی اور غیزال نمزدورے کے انو خدای تے ملشن اور تے مددو کے آخر وقت کم پخلی دا کلمہ نصیب کو چلا الہ الا اللہ یو بل مرگئی زمان خدمت کی نارین اولاد بچی نشتا دعا کے خدای نارین اولاد اللہ کے دا چاپ بچی نشتا نارین اولاد والا ورگی خدای نارین اولاد ورگی اللہ نارین اولاد ورگی برحمتک یا ارحم الراحمین قرض دے اللہ دی والا قرض خلاص کی وسوسی دا پار بہترین وظیفہ دادا کہ چاہتم وسوسہ راضی دا وظیفہ ٹول دکے سہر وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و علی کل شیء قدیر سل کرتا وائے سل کرتا دا دا حضور پاک دا مبارک خلی وظیفہ دا دا وسوسونا بام خلاصے اور جدا سوکسار وی نو پا غرض بے عبادت تریر شوقی پا غرض بے عبادت تریر شوقی دیوی گناہ کبیرہ کی مبتلے وظیفہ راتا خایا گناہ کبیرہ کی مبتلے زان بساتی دا پا وظیفو نکی کہ پا وظیفو کے دے پیغمبر علیہ السلام بٹولو تا وظیفے وے اور بس ٹول کافران و مسلمانے دا نو ماحول بدل کا تو کہ گناہ کی مبتلا دی دا غی ماحول دا وجنا مبتلی ماحول بدل کا کہ دا چاہ دا وجنا گناہ کی مبتلی غصر دا خدای دا دار پارا بغض شورو کا وانا وسر شروع کا بخبل بٹک کے گی اور کہ وہ سلی ماحول نہ بدلی پٹن کے پروت تے ما توی وزی پرا تو کھایا نکی کی تر سوچ دا ڈن نہ روتی الگا ٹھیک دا خبر کر ڈن نہ روزا بے وظیفے با پاک شی اور جو ڈن کے پروت 50,000 وظیفے وے تے شیخ خلاصے وے نو ماحول دے خپل ٹکا ما خام نہ پس پکرا پاتا اوابین نی دا غدو سر باز علماء وی دی نفل دا غدو رکعت سنت سرا مؤکد و سوق وی دا غین علاوه دوار کے دے خيار دے اور بالکل جسو دو قبیلیوں بل سر پا جگڑی دا دنیا پا مسئلوں کے نبی علیہ السلام فرمائے قاتل مقتول دوڑا پا ور کی دی جی پی پان کی حکومت سر کم جمع دی پاگی حکومت چی کم پرافٹ ورکی دا سود نہ دی اگا دا حکومت پا قبضہ کے دی دیوی ما باندے 2,10,000 روپے قرضنا اور ما سر 30,000 روپے ریکور کے اور گر بار کی ضرورت کے لیے دی
دا 40,000 روپے نو تابا اندولیم قرضه 2,30,000 نو 40,000 خو لگی دی چه قرضه تیو باسی بیا خوی سم نپاتی کېږي نو که نور دا سر ازمکه دی نی